الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم. سورہ اخلاص شروع کو دا د قرآن په سورتونو کې یکتا او منفرد صورت ته چې نور سورتونو نمونه د مضمون په لحاظ سره نه دي ښودی شوي، بلکې یو نمایان لفظ او معنخیز لفظ راګیستی شوی دی او د هغه د صورت نوم ایښودی شوی دی. اما سوره اخلاص چې دی د ده نوم دا د مضمون په لحاظ سره ایښودی شوی دی. اخلاص او توحید یو شی دی، نو دا سوره توحید دی، سوره اخلاص دی، ځکه په دې کې لوی مضمون د الله رب العزت صفات کمالیه او صفات جلالیه ذکر شوي دي. دې کې د الله رب العزت د ذات او دغه صفاتو بیان دی. نو دا بالکل یکتا صورت دی، د ټولو صورتونو نه ځان له صورت دی. نو ذکر د نوم په ټاپک چې ورته وی، موضوع ورته وی، مضمون ورته وی، د هغې په لحاظ سره ایښودی شوی دی. نو سوره اخلاص او مکی دی، د هجرت د نبی علیه السلام نه مخکې نازل شوی دی او دا ډېر پخوانی صورت دی، بالکل ابتدائی صورتونو کې نازل شوی دی. دا صورت ډېر عظیم صورت دی، ډېر عظیم. نبی صلی الله علیه وسلم یو امیر صاحب د جهاد دپاره ولیږه او په هغې مجاهدین یې وله ورکړه او د هغه زمانې قانون دا و چې کوم به کمانډر و د فوج نو هغه به امام هم و، ځکه امام چې به ټولو نه کم د لوی امر خاوندي او د لوی تقوا او پرهیزګارۍ خاوندي، نو هغه به امیر هم و، هغه به کمانډر هم و. نو هغه به مونځ هغه کو، د بل چا حق نه و چې مونځ وکړي سوا دې نه چې هغه ورته امر وکړي. نو هغه مونځ کو، نو نور صورتونه به هم ویلي او دا صورت به هم ورسره و په هر رکعت کې. نو هغې ورته ویل چې صاحبه یا دا سوره اخلاص ووایه، او چې دا دې وی نو بیا بل ته حاجت نشته، او که بل وی نو دې وایه نه ته بیا څه حاجت دی. بهرحال چې کله صحابه راله، پیغمبر خدا ته یې ویل چې د موږ امیر صاحب دا کار کو. نبی علیه السلام د امیر تپوس وکړو چې تاسو دا کار ولې کوئ؟ نو هغه په جواب کې ویل چې دې صورت سره زما مینه ده. نو نبی اکرم ورته وفرمایل چې دې مینه باندې جنت ته بوځي، د سوره اخلاص مینه به تا ځان سره جنت ته بوځي. یو بل مدینه منوره کې یو بل امام دی، دا هم د بخاري حدیث دی، یو بل امام دی، خلکو ته منځونه کوي، نو نور صورتونه هم وایي او هر رکعت کې ورسره سوره اخلاص هم وایي. نو قوم ورته وویلي چې صاحبه چې نور صورتونه ووایي نو دې ته حاجت نشته، او که دا ووایي نو بیا بل نور ته څه حاجت دی؟ هغه ویل که خوښه مې امامت به درته کومه، زه په زکات یا په اړه باندې تاسو له امامتي نه کوم، لله په الله دله امامتي کومه، نو که خوښه مې نو دقسې به کوم، او کنی ځان له امام وګورئ. هغې راله نبي علیه السلام ته شکایت وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام مخ ته ویل ته دا کار ولې کې؟ امام ویل چې دې زما د دې صورت سره مینه ده،
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته مو فرمایل چې د دې صورت مینه به جنت ته ځان سره بوځي. نو د سوره اخلاص سره مینه دا سړی جنت ته بوځي. نو دې سره به خپله مینه وکړئ. یو بل حدیث چې دا بخاري کې راغلی دی، یو سړی مونځ کوي د شپې لګیا دی، همدا یو صورت دا کوي، دې ورد کوي. یو ملګري دا ډېر کم وګاڼه چې دا ټوله شپه لګیا دی، همدغه یو سوره اخلاص وي. نبی علیه السلام نه تپوس وکړه دا ملګري بېګا دا چل کو. نبی علیه السلام ویل دا ډېر لوی صورت دی، دا ډېر لوی صورت دی، دا د قرآن ثلث القرآن دی، د قرآن درېیمه برخه ده. ځکه چې په قرآن مجید کې یا د توحید د باری تعالی او د صفاتو د باری تعالی بیان دی، یا د احکامو بیان دی، او یا د قصصو بیان دی. درې مضامین دی قرآن کې، او دا مستقل مضمون دی کې ادا شوی چې سوره توحید او سوره اخلاص دی. نو په دې وجه دا ثلث القرآن دی. او دایم وجه ویل شوی چې دا ثلث القرآن په دې وجه باندې دی چې په ثواب کې لکه سړی سوره اخلاص اولولي، لکه لس سپارې تلاوت چې وکړي، چې د لسو سپارو د تلاوت د وجې نه څونه اجر ملاویږي، نو دونه په دې کې اجر ملاویږي. نو چې درې ځله یې وویې نو لکه د ختم د قرآن چې دی وکړو. او نور هم د ډېر ډېر زیات فضیلتونه دي. حدیث کې راځي چې تاسو کله بسترې ته خېجئ نو هم دا یو لس ځله ویل غواړي، منځونو پسې هم لس کرته ویل غواړي. او دې حده پورې هم راغلي دي چې 200 کرته هم پکار داره چې په 100 حدیث کې راغلي سړی په شوه روز کې ووایي. بهرحال دا ډېر عظیم صورت دی، او د دې وجه دا ده چې دې کې زمونږ د الله رب العزت توحید ذکر شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوایا، ته زما نماینده و پیغمبرې، ته اوایا. څه ووایا؟ هو شان دا دی الله احدن، الله یک یو دی، الله یک یو دی. الله الصمد، الله بی نیاز دی، الله مستغنی دی د ټول مخلوقنا. لم یلد، دی الله څوک نه دی زیږولی، ولم یولد، او دا الله هم د چانه نه دی زیږېدلی. ولم یکن له کفوا احد، او نشته دی د الله دپاره مثل یو تن. دا دې ترجمه. نو قلو دا داسې کلمه ده چې په قرآن کې چرته هم راغلې ده، ما تاسو ته دا ویلي دي. دې کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ووایه ته ولې ووایه؟ ته زما رسول یې ووایه کنه. ځکه او دا هو ضمیر شان دی. تاسو چې ګریمر د نحوې وایئ نو ضمیر شان او ضمیر قصه به دله راځي. نو که وروستو جمله کې مؤنث دی نو دې ته ضمیر قصه وایي، او که مذکري نو دې کې چې کوم دی بیا دې ته ضمیر شان وایي. الله احد، الله یک یو دی. د احدونو او په واو سره د وحدونو یو معنا ده. احد وحد. او د دې په معنا کې درې خبرې پرتی دي، او درې واړه د الله په باره کې برابر دي. د احد معنا دام ده چې لا ثانی معه، دقه یو دی دویم ورسره نشته، دقه یو دی دویم نشته، نو یو الله دی بس. په دې کې رد دی په مجوسو باندې چې مجوسیان خبیثان وایي چې خدایان دو دي. یو
د نیکۍ خدای دی او د نیکو خدای دی چې هغې ته یزدان وایي، او یو د شر او د بدۍ خدای دی چې هغې ته اهرمن وایي. دا د مجوسو عقیده ده. نو رد دی په مجوسو، الله یو دی لا ثانیه معه، دویم ورسره نشته. او دا رد دی په هندوانو باندې هم، هندوان باندې هم رد دی، ځکه چې هغه د الله رب العزت دپاره 33 کروڑ که 33 لاکھ خدایانو باندې قایل دي. پوهېږئ پرې باندې؟ ما پرې دوبۍ ته تلمه د مدرسې دپاره، نو هلته زما یو ملګری دی، یو مشهور بازار دی، متروشي ورته وایي، د کپړې بازار دی. نو هغې کې د هغه دوکان و، نو یو وړوکی هندوګی به راغه خواله راته کپړه به یې ترې اخیسته. نو بیا ما ویل ما هغه ته ویل د هندوګي نه تپوس وکړه چې د څونه خدایان دي. نو هغه دې تپوس کړی ویل چې زما 80,000 خدایان دي، 80,000. نو بیا ما ورته ویل ما دا ځل چې راشي ته یې تپوس وکړه چې ستا 80,000 خدایان دي، تا څو عبادت کړی دی؟ پر 80,000 کې به دا تو کړی؟ دا دقسې ناکار عقیدې آریه ورته وایي، یو بل قوم دی، او د هغې دا عقیده ده چې د هر څه ماده او روح چلی، ماده او روح. او بیا د هغې دا ترجمه کوي چې ماده او روح په خپل تصرف کې الله ته محتاج نه دي، او الله هغې ته محتاج دی. اعوذ بالله من هذا الشرك والكفر والطغيان. دا د هغې رایه ده. دی وجنه څونه مشرکان او کافران، که څوک 2 مني او که څوک 3 مني او که څوک کروڑونه مني، په ټولو باندې رد دی، ځکه چې د واحد معنا دا ده چې دا یو دی لا ثانیه معه، دا نفع د تعدد ده، الله کې تعدد نشته. او دویمه معنا د احد دا ده چې احد دې ته وایي چې دا مثل نه لري، مثل نه لري. یعنی معنا دا ده چې خلق داسې وایي فلان واحد دهره، واحد دهره، پلانې یکتا د زمانې دی، په دې زمانې کې دقه یو سړی دی، لا نظیر له، نظیر یې نشته. او دریمه ترجمه دا ده چې الله رب العزت لا یتبعضو، دی کې حصې نه راځي، دی کې تقسیم نه راځي. څنګه چې انګریزان خبیثان وایي چې کله وایي خدایان 3 دي، 3 خدایان دي، نو یو الله دی، یو عیسی دی، او یو روح القدس دی. او بیا وایي دغه 3 یو دی. د دې عمره چې دا جازونه او دا اوسپنې په هوا کې روانې کړي، د دنیا په لحاظ سره دونه د بلا زامن ماهران دي، خو د دین په لحاظ سره دې ته قرآن ګمراهان ویلي دي. چې عیسی علیه السلام د الله بنده او اولو العزم پیغمبر دی، ورته خدای وایي که ورته خدای زوی وایي، او بیا وایي دا ورته خدای وایي، او بیا وایي دا یهودو پانسي کړی دی. دا هغه جهالت دی. او 3 ورځې ځوړند کړی او بیا خفه شول اسمان ته لاړ. دا عقیده ده، دې غټ ګمراه بل څه. او دا ناکاره غوندې عقیده چې کله یو دی او بیا وایي دا یو 3 دی، بیا وایي دا 3 یو دی، او بیا چې په کم د دوی د دعوې مطابق او د زعم باطل مطابق عیسی عیسی علیه السلام زمونږ اجماعي عقیده د مسلمانو، اسمان ته خدای خجوله ژوندی دی اوسم، او راکوزیږي به، دجال به هغه په لاس ختمیږي، د ځمکه کې به قرآن نافذ کوي. زمونږ ټولو عقیده ده.
عیسی علیه السلام ژوند دی. دوی وایي دا یهودو پانسي کړی دی. اوس هغه یهودیان دوی د یهودیانو بچي سات شوي دي او هغه صلیب رالي چې په کومه باندې پانسي کړی د هغې دغه نقشې سازه کړې ده او د هغې پوجه کوي. د دې پوجه په کار ده که ماتول په کار دي. د دې نه زیات ګمراه څوک دا ګډ ګمراهان دي. او نور دوی باره کې ماته ډېر لوی معلومات دي خو څه پې کوئ. الله الصمد، الله بی نیازه دی. د صمد معنا دا ده. علامه علوسی بغدادي په خپل تفسیر کې ترجمه کوي الصمد المقصود فی الحوائج. صمد هغه ذات ته وایي چې هغه د ټولو خلکو د ټولو مخلوقاتو مقصود وي، قصد کوي د هغه په خپلو حاجتونو پوره کولو کې. او صمد هغه ذات ته وایي چې هغه د ټولو مخلوقاتو نه بی نیازه وي او د ټولو نه غني او بې پروا وي. د هغې دا معنی الله الصمد، الله بی نیازه دی. او نور هم د دې بې شماره ترجمې راغلي دي. امام بحیقي هغه ترجمې را جمع کړي دي او هغه ټولې ترجمې داسې دي چې زموږ د الله رب العزت د اسماء و حسنو باندې مشتمل دي. نو الله الصمد معنا دا ده چې الله محتاج الیه د ټول مخلوق دی او الله غنی د جمیع عالمینو نه دی. دا د صمد ترجمه ده. نو چې ټول مخلوق الله ته محتاج دی نو د اریو دا عقیده چې ماده او روح کار چلی او ماده او روح چې کومه دی نو دا الله تعالی ته په خپل تصرف کې محتاج نه دي او العیاذ بالله الله چې کوم دی دوی ته محتاج دی. دروغ وایي که نه. ځکه د صمد معنا دا ده چې ماده او روح و مخلوق دی او مخلوق ټول الله ته محتاج دی او الله د ټول مخلوق نه بی نیاز او غنی دی. دروغ وایي اریا. لم یلد، الله څوک نه دي زیږولی. د الله بچي نشته، نی لور شته او نی زوی شته. بچی کې دوه خبرې دي. یو خو بچی د جن سره پلار نه وي، د سنډا بچی کټی او د غویي هغه سخی او د ګډ هغه ګډورې او د چیلي هغه چیلوکې. پوهېږئ په دې باندې؟ نو ولد د جنسه د والد نه وي. که د الله بچي وی العیاذ بالله نو به خدایان وی، نو بیا به یو خدای نه وی، بې شماره خدایان به وی. دا دنیا د اسمان او ځمکه به درهم برهم وی. چا به یو خوا وړی او چا به بل خوا، چا به ښکته کولی چا به اوچته کولی. نو دا دروغ وایي چې د الله بچي دي. عیسیانو باندې رد دی. هغوی وایي عیسی ابن الله، وایي انګریزان خبیثان چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. عیسی علیه السلام د الله زوی دی. او رد دی په یهودو باندې هم چې یهود وایي عزیر ابن الله، عزیر د خدای زوی دی. دروغ وایي. او رد دی په بعضې مشرکانو د عربو باندې چې هغوی به ویل الملائکة بنات الله، الملائکة بنات الله، فرشتې د الله لوڼې دي. د ټولو جواب دا دی سبحانه، پاک دی الله د بچو نه. د بچی ضرورت خو هغه چاته راځي چې په هغه پناه راځي، هغه مري پناه کېږي، نو هغه د خپل وراثت دپاره د بچو طلب کوي. او بچی د هغه چاره پکاري چې چا باندې ضعف راځي، کمزوري راځي، چې زه به بیا کمزوری شم او د ځای د پاسېدو به نه یم او د اوړېدو به نه یم او دا زما بچی به راځي او زما خدمت به کوي، مال به خوراک سکاک را کوي. الله رب العزت باندې پناه هم نه راځي، په الله باندې بوډاپه او بوډاوالی هم نه راځي او په الله باندې کمزوري هم نه راځي.
هغه ته د بچو څه ضرورت دی؟ او ولم یولد، نه دا الله د چا نه زیږېدلی دی، د الله مور او پلار هم نشته. ځکه چې د چا مور او پلاری نو هغه حادثي، او الله ازلی قدیم دی. ازلی قدیم دی. د ازلی قدیم معنا دا ده چې نه د پیدایش دپاره ابتدا شته او نه د ده دپاره انتها شته. هو الاول والآخر، الله اولم دی، هیڅ نه و الله و، او الله آخرم دی، بیا به هیڅ نه وي او الله به وي. خلاصه دا ده چې د نسب احاطه په الله باندې د هر طرف نه منفي ده. نه د لاندې طرف نه نسب لري بچي، او نه د پاس طرف نه نسب لري یعنی مور او پلار. الله رب العزت لم یلد ولم یولد. او د چا کم څوک چې د مور او پلار نه پیدا کېږي نو خو حادثي. الله ازلی قدیم ما تاسو ته ویل ازلی قدیم دی، نو الله رب العزت باندې احاطه نسب د هیڅ طرف نه ده کړی. او د هغې وجه دا ده چې مشرکانو تپوس کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث کې راځي چې انصب لنا ربک، ته چې کوم رب طرف ته منګه رابلي نو د هغې نسب راته بیان که، د هغه څه نسب دی. انصب لنا ربک، د هر سړي یو نسبي، یو قومیتي او هغې ته منصوبي، د الله نسب راته ووایه. نو قرآن جواب وکړ لم یلد ولم یولد، د الله نسب نشته. په دې پوهېږئ؟ نه د پاس طرف نه نسب لري، نه د لاندې طرف نه نسب لري. د الله نسب د تا ته څه بیان وکړم؟ او بل روایت کې راځي چې مشرکانو دا تپوس هم کړی و چې صف لنا ربک، موږ ته د خپل رب بیان وکړه. کم رب ته چې ته موږ رابلي او دا دومره ډېر خدایان را باندې پرېږدي او د هغه عبادت ته م رابلي، د هغه لږ بیان راته وکړه. نو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اوس سوال پیدا شو چې الله تعالی څوک نه دي زیږولی او الله د چا نه نه دی زیږولی. دې مثال ته ما ته پیش کولی شي؟ دې مثال شته داسې؟ ولم یکن له کفوا احد، نشته د الله دپاره مثل یو تن چې زه تا ته بیان وکړم. لا تضربوا لله الامثال، د خدای دپاره مثالونه مه بیانوئ. لا تضربوا لله الامثال له المثل الاعلى، د الله شان ډېر لوړ دی، د هغه مثالونه نشي موجودېدلی. نو دا د الله مثل هېڅوک نشي کېدلی. اوس دا خبره چې بې مور او پلار څوک پیدا کېدی شي، او د الله مخلوق دا ګڼ اقسام دي. یو قسم دا دی چې انسان به وي نه به پلار او نه به موري، او مثال به آدم علی نبینا علیه السلام. آدم مخلوق دی که نه؟ الله په خپل لاس پیدا کړی دی، لاس په خپل لاس. خلقت بیدی قرآن کې راغلی، ما په خپلو لاسونو پیدا کړی. پلار یې څوک دی دا ما ته وښایې، او مور یې څوک ده زه یې وښایم. ته ما ته وښایې چې داسې څوک وایي چې مور او پلار به نه وي. ویم ته را خالق خبرې کوې، زه درته به مخلوق کې ښیم. او داسې هم شته چې مور به وي او پلار به نه وي، لکه عیسی علی نبینا علیه السلام. عیسی الله پاک په کلمه کن پیدا کړی دی، د هغه پلار نو.
او داسې هم شته چې مور به نه وي، لکه حوا به مور څوک وه؟ مور یې نه وه. اگر چې د حضرت آدم د کچې پختۍ نه پیدا ده یا د هغه نه چې کومه خټه زیاتې شوې ده هغې نه پیدا ده، خو مور یې نشته. او عام انسانان الله داسې پیدا کړي چې د ټولو مور هم شته او پلار هم شته. تاسو داسې یې که نه؟ د ټولو زمونږ مور هم او زمونږ پلار هم. پوهېږئ په دې ټکو باندې؟ نو معنا دا ده ولم یکن له کفوا احد، نشته په مثل د الله باندې هېڅوک. دا سوره توحید دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حدیث کې راځي سار چې با مونځ کو نو راستون به شو، مصلی باندې به ناست و، صحابه به نه به یې تپوس وکړو چا خوب لیدلی، نو چا به خوب بیان که، نبي علیه السلام به تعبیر ورکړو. کله به یې په خپله خوب لیدلی و د هغې تعبیر به یې وکړو. بیا صحابه به ناست و، مجلس به ساز و، نو یو بل ته به یې خبرې کولې او د جاهلیت د زمانې دغه به یې کول او مسکي کېدل به. یو ویل زما خدای و د تمانچې په شکل به مې په ترخ کې ګرځاو. زموږ پښتانه تمانچه په ترخ کې نه ګرځوي. نو د مشرکانو درې قسمه خدایانو، یو یې بیت الله کې کېنولی و، یو یې په کور کې کېنولی و، یو به یې په ترخ کې ګرځاو. نو یو وایي زما هغه خدای چې وه په کاش کې چې مې ګرځاو، و یو خوړګۍ ته کوشومه او هغه مې ځان ته په یو ځای کې کېښوده او زه ترې پناه شومه چې ما دا خدای نه ویني او زه اینم. دا اوس د دې عقیده ده چې د خدای نه سړی پناه کېدی شي. وایي ګیدړ راغی کم حاجت ته چې زه کېناستم که نه، هغه ګیدړ لم ورغلی و. وایي ګیدړ راغی خپې اوچته کړه چې په دې سر یې ولې میتیازې وکړې. وایي زه رالم هغه کاڼی مې وغورځو، بل کاڼی مې په خوړ کې ښایسته وکړو، تا مې ځان سره واخیست. پوهېږئ په دې باندې؟ نبي علیه السلام به همدا اورېدل او ټول به مسکي وو چې دا موږ څه کړي وو دا موږ څه کول. دې وجې نه یو سړی وایي کیف اله یبول الثعلبان برأسه، دا به څنګه خدای چې په سر باندې ګیدړان میتیازې کوي. لقد هانا من بال علیه الثعالب، خو ډېر سپک دی چې په هغه باندې ګیدړان د پاسه میتیازې کوي. دلته به زمونږ د خلکو د دې بابا چې کومه دی نو ګوړ او ډوډۍ ډېره خوښه وه، د ساګ او سوکړک ډېر خوښ و. نو هغه ګوړ او ډوډۍ به یې ویوړه، نو ګیدړان به راغله او ګوړ ډوډۍ به یې وخوړله، د پاسه به هلته هغه ایک او دو وکړه. پوهېږئ په دې باندې؟ دا اوس هم دا لوبې شروع دي. دا څه پخوانۍ یوازې خبره نه ده. اوس هم خلک د سلو نه د قبرونو نه ځان دپاره خیرونه غواړي. حالانکه قبر کې علامه الوسی وایي چې دا مړی په قبر کې داسې دی کالغبیس کالغریق المتغوث، په شان د هغه اوبو اخیستونکي سړي دی چې اوبو یې والي او هغه چغې وایي چې ما در ونیسئ ما در ونیسئ. وایي مړی په قبر کې داسې دی کالغریق المتغوث. علامه بغدادي وایي الوسی روح المانی کې وایي داسې مثال دی. او موږ وایو زه تاله راغلی یم، هغه وایي ما در ونیسه ما در ونیسه، وایي زه یم نه ته راله څه راکړه ته راله څه راکړه. د خدای بندګانو هغه دربارونو ته لاړ شئ، هغه دربار ته لاړ شئ چې نه غواړئ در نه خفه کېږي. هغه دربارونو ته مه ځئ چې تاسو یې غواړئ هغه د نه خفه کېږي. د انسان ته ګوره او ته هغه نه سوال کې، د ژوندي انسان له ورشه یو شی ته غواړه دا تندی به درته کوت کي، ته لا مړي له ورځې. ژوندی انسان چا سره څه نشي کولی، مړ انسان به څه شی وکړي. د دې وجې نه موږ ګورې نه ژوندی منو نه مړی منو. ګورې موږ یوازې مړی نه، دا ژوندی هم څه نشي کولی. دې وجې نه یو سړی وایي داسې که نه الله یغضب ان ترکت سؤاله، الله غصه کېږي که سوال ته نه کوې. الله یغضب ان ترکت سؤاله، الله غصه کېږي که سوال ته نه کوې. و بني آدم حین یسأل یغضب، او بني آدم داسې بیکاره دی چې ده نه څه غواړي دا تندی ګونجي کړي. دې مدرسې له موږ چې اندی کوو موږ ته د خلکو تندي معلوم دي
چې چیلې او ګډ مال لري خو چې چاندې لپاره ورشم دا تندې ګونجي کي ځکه پای کې نوم نه کېږي که نه او په چیلي کې خو نوم کېږي چې مولوي صاحب له چیلې حلال کړی. یو دوبۍ کې یو ډاکټر صاحب دی زمونږ ایوب نومې دی سوات دی هغه زه تللی وم نو هغه ملګرو له 200 درهم ورکړه چې مولوي صاحب له ډوډۍ وکړي ګډې اخیستې وه هغه حلال کړی پوهېږئ په دې باندې. نو دا انسان نه سوالونه مه کوئ د سوال ځای الله دی. بس حدیث کې راځي که را تمام اولین و آخرین په ځمکه کې راجمع شي او ټول د الله نه سوال وکړي هر یو سوال بس سر ته ورسوي. ولې هغه ذات نه موږ سوال نه کوو؟ ولې موږ په مخلوقاتو پسې ګرځو؟ الله رب العزت دې کې نور هم ډېر څه دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ورې کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي. الله زموږ ټول ناراضي شي، خاتمه زموږ ټول